دا دا اللہ فرمان دے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اغا کسان چھے جمع کئی سرا و سپین ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، او دا اللہ پلار کے نہ خرچ کئی. ذکر چھے دا دولت دا ورکول منشا اغستا دا ایمان امتحانی، تا مالدار کول او مستاغن دا بنی آدم چی دی سا غریبان پیدا کول نا اغستا دا ایمان امتحانی چه تالا میں درکڑی دی او دا غریب دے گورم چه تدل سور کیو کنا. اس ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، دا اللہ پلار کے نہ خرچ کئی. نو نتیجہ بے صحیح، نتیجہ بے دائی چی یوم یحما علیہا فی نار جہنم، دا با گرم کریشی اور دا جہنم باندے، دا سراو سپین چی دی دا با گرم کریشی اور دا جہنم باندے. فتقوا بها جباہم، او دا دغا جمع کون کی تندیل با پی داغ ورکلیش. وجنوبهم، بیا با والا دا ڈڑے و داغلیش. وظهورهم، بیا با ورطا ملاگانے و داغلیش. او بیا با ورطا ویلیشی چی هادا ما کنستم لانفسکم، دا حقا مال دے چی تاسو دا زان دا پارا جمع کریو او زما پلار کم نور کولو، نو دا دے مزہ و سسک. آخری کی اللہ فرمائی فبشرهم بعذاب علیم، اے پیغمبرہ دغا سرو سپین جمع کون کو خلقتا زیر ورکا پا یو عذاب دردناک باندے. علیم لفظ پا عربی کے فعیل وزن دے، او فعیل وزن کلا پا مانا دے اسم فاعل رازی او کلا پا مانا دے اسم مفعول رازی. دلتا علیم چے دے دا پا مانا دا مولم دے، علیم ویلے شی درد تا، نو چے دا پا مانا دا مولم شی او دے اسم مفعول شی، نو مانا بیداشی چے اے پیغمبر دوی تا پا دسی عذاب زیر ورکا چاگا عذاب با پخپل دردی گی او خوگی گی. علماء لکی چی عذاب پخپل دردی دل او خوگی دل دا دی سمانا دا، دا دی دا مانا دا چی کم عذاب پخپل دردمند وی نو بل سرے پکی کوائی وائی چگی وی نو اغتا با احساس دا دا درد نکی. اللہ دے امان راکی. نو فبشرهم بعذاب علیم، اے پیغمبر دے دولت مندو تا زیر ورکا پاغا عذاب باندے چاگا عذاب با پخپل دردمند وی کبل سرے پکی وائی چگی وی ناغی تب احساس. عزیزانو دا دولت مانا چی دا اغا دا دنیا امتحان دے، او دا دنیا امتحانات چی دی اغا پا دیر قسمت. ستا دا ایمان امتحان چی دے اغا دام دے چی ستا پا گاون کی تا تدا پتاو لگی چی چا کٹوائی ندا پخکڑی او تا پخکڑی وی او ترکاری دی پخکڑی ورکراو نلے گلا پا دی صورت کے بند تفبشرهم بعذاب علیم کرا. ستا جامع دیری دی او دا در تا پتاو لگے لے چی دا سڑے بربند دے جامع نشتا، او ستا جامع او تا غا پٹ نکرو پا دی صورت کے بند تفا عذاب علیم کرا. عزیزہ بستری در کر اڈیرے وے تو شکونا او برستن او بالختونا او دا در تا پتاو لگے لے چی دا دی سڑی برستن نشتا دا دشپے بربند صادر کی پروت او برستن دے ورن لے گلا پا دی صورت کے بم تا عذاب علیم کرا. نو عذاب علیم نا یواز دا بچ کے دے نہیں چی پا دا غوردو کے دا روپائی نوی لوٹونا دا بینک نراوالا بس چی سوک راجی روپائی لوٹ ورکوا چی دا زکاة تقسیم دے نا، دا طول یو فراڈ او دوکا دا نفس چی منگ پا کپراتی. دا شے عملی طور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق تا خودلے عملی طور ترکاری دے پا خولا نو خوروا بے پکے ڈیرا اکڑا جی دمرا او بوتا سا ضرورت دے یواز منگ خو نہیں کن خوروا ڈیرا اکڑی چسا منگا اخڑو سدے گاونڈ کی گاونڈیانو تم ور تقسیم. دہا سے حال عزیزانو دا کور دا زندگی دا معاش طول اسبابو بیا چی دا سنگ دا کردارو دغا کرداری پا صحاباو محاوی کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دن علوی مالدار پا مکہ کی چوکنو چی اسلام راوڑو نو سمر مال و دولتی چو اگا طول پا پیغمبر قربان کرو پا جہادون قربان کو. دا خپل زان دا حالتو چی یو لنگ والے ہو لنگ شلیدلے ہو نا چی کم زنده شلیدلی نو آگای دا کیکر پا ازغو باندی گندلی. جبرائیل علیہ السلام راگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیناستو چی گوری جبرائیلم لنگ والے او اغا سے لنگ والے چا سنگ ابو بکر صدیق والے. پیغمبر تی تپوسو کو چی جبریل داس دا دا بابری شڑائی لنگ دیوالے و یا رسول اللہ زما دے پا خدای قسمی چی نن دا ابو بکر صدیق لنگ دا خدای دمرا خوخ شوئے دے
چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو لنګونه ووایئ. نو عزیزانو عرض مې داو چې زکات یو فریضه ده، اخو به تو باسي 2.5% چې تاسو سره نصاب پوره نصاب دی وخت کې 3,500 روپۍ جوړي، نصاب پوره یو کال په تیر شي نو 2.5% خو به وباسي. دا خو فرض دی. د دینه سیوا دا زما خبرې دي. زکات خدای دی، خو د مونږ په شان یو فریضه ده او بکې دا د دینه سیوا خبرې دی. وجنه د سرمایدارو ته وګورئ، تاسو د دې ودونه وګورئ، د لونو د زامن د دې هغه کارډونه وګورئ چې کومه چاپ کړي، بیا هغه خلک وګورئ چې کومه دی ودونو تر اغوختي. دا مونږ او تاسو غونډه هو پکې جاروکا خوندي کنه، اراغوختي خلق ورته ټول غوړ معزز شریفان. دا مونږ او تاسو رزیلان پرتوګ او کمیس او صادره چې پسري د توي دا نیچ پیچ خلق نو مونږه نیچ پیچ کیو. معزز چې دي نور دي چې د چا خزه شاملات دي، معززین دي. دې کې وګورئ، بیا په مړو کې وګورئ، د خلق سال جوړ تیر ورځو کې یو سړی راغی سلوي اختیدا او پلار مې مړ دی، کم کړی د پلان څه چل پکې بس نام تاسو راشي چې دعا مو او کوي. مال کزه دې بوت لمنو کپلار دې خدای بخیم نه به بخ لار پسې دې خیرات غرض نه ده. دا زما بوتلل چې دي دا ستا د نفس خارخت ده. زه داسې د سدرة المنتهى نه را کوشوی ما چې زه لار شم نو پلار به دې بر جنت توتي کوم او به لزوم لږ عقل او دا داسې د نه سړي زامن دي، داسې د نه سړي زامن دي چې د خیر او د فایدې په خبره پوهېږي نه، زړه ته یې نه غورځېږي. بلکل دا داسې څه د دغه نیچ اولاد دی. که د مړي په ټایم کې څه د خیر مشوره ورکې والله کې په غوږ لګي، که د واده په ټایم کې د خیر مشوره ورکې والله کې په غوږ لګي. نه مړي پسې ته خیر کول غواړي، فایده رسول غواړي، ورشه چرته جمعات وګوره کوزي پکې جوړ ګرمای کې پکی ولګاوه. چرته جمعات جوړیږي یو لشل بورې سیمټ ورته واله خخته ورته واله چا خوار غریب کرے یو من اڑے او صد شپې دا د مړي پاروا کا دته صدقه جاریه وي. مولا را ولاو چرګانا لال کا او روټای پخې کا او مولود شریف ته او څه چل دې سلوي اختیدا او مولود شریف ته خدای ته وګورئ، د خدای قهر نام را ټول کا سپت قهر. دا خبره په وګ نه وای چې هغه به مو کو خدا تم را شکنه پسا ونیګه پتا دلته زما خبره اثر نه کوي، نستا په کلی به زما خبره څه اثر وکړي. زه کواده کې چاله مشوره ورکي لکه خدای ته و ظالم چرته دا دولت چې په دې غټ سرو باندې خوره، چرته یتیمان یسیران خواران غریبان مسکینان دا ورته وګوره. والله دا خبره د چا په دماغ ولې کستاسو په دماغ ولګي هلتم چې هغه تلندای په کور کې کینولې دا غیره بم سو خلاصای خزي ته خپل خزي ته وایي خو خزي لک ساده کار به وای زکیه دې بار خدای په جمعات کې کېده. دا دومره موده میړه چاو دې زوی په واده بارمان نو باس نازړه په غړې دو زړې لا پنالت کی ځوانان لا پنالت کی بوډاګان لا پنالت کی الکان لا پنالت کی. دا د خدای قهر دی کدا د پاکستان ملک دا د خدای قهر، دا د خدای قهر راګیر کړي قوم دی. دوی به خاورز نه ګوري، نه به د دوی چرته د سړی توپ فیصله وګوري. دا چې کوم خلک په حکومت ناشتي د دوی فیصله وګوري. یو فیصله د سړی توپ چرته په اخبار کې ګورئ چې دوی وکړه یو فیصله. دا تاسو چې لګلی دي دا پلندران د دوی فیصله وګوري. نو اخر مې هغه ورځ خلکو ته وویل انداز چل دی وروره خپه کېږئ ما خرا که د کنخاب جوړه ورواغوندې خرې ته او 10 منت سرو زرو کالي خرې ته ورواچې خو میړه به هم خري اس میړه به نه کوي به تاسو کلی کې د خرې میړه څوک اس خو نه مونږ خرا قوم یو مونږ له بچره خدای د سړي زوی مشر نه راکړي. وای توتیان فنا شو لاړ لرمان کې توتیان فنا شو لاړ لرمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې سترګې بنا کړه په لار سمزا غم است شاکړه تر نه پسنګزا سترګې بنا کړه په لار سمزا غم است شاکړه تر نه پسنګزا هرستی ډیر دی ستینا کم کړه چشمان درون کا پخپل گریوان کې توتیان فنا شو
लाड़ लड़मान के स्तरगे में नम का पहर जमान के लाड़ा उस मुंगो ने गण का पान पात तासो पुरुष पल जड़ के ऊपर मुंग तरगी पूरी खियो जिसे इम्तिहान नहीं रागले सपीख नहीं जिससे पीख शी ब्या जानता हो गोरा चे उस दमाद ईमान इम्तिहान दे जिसे बकी अजीजानो खुदा तो गोरई अगद स्वर्ल सौ कालो इस्लाम ता वापस राशई किनी तबाह के गई घर के गई स्वर्ल सौ काल मख के इस्लाम सौ कजूरू निकाह तड़ल यो सौ कसानो था दावत कवल स्वर्ल सौ काल मख के इस्लाम सौ जनाजे कवल और कुते वर्ता कनस्तल पके खवल और दा टिके वर्ता वेल ची बिस्मिल्लाह वज़अना का वाला मिल्लत रसूलिल्लाह सल्लमना अल्लाह नाम में के हुए और जनाब रसूलुल्लाह पर दीन में उस पर बस खलास अरे तराशई तबाही और नौर बतबाश खलक बच्चो सब खुदा बुई कने जे है इसी मन है जमा मोर मड़वा जमा प्लार मड़ो जमा निया मड़वा जमा निकम मड़ो जमा खोर मड़वा तेरो रजु के जमा तरम मड़ो चाहे है इसी मन कमाल खुदा दी और लगदल है जईतम ला जचे सकम जमा ईमान ओ के बे चंगा तो दे खिलास चे वर्की चे दे गस लास्ट दिम पता उन्हें गस लास्ट नो सेबा मुंग चे वाड़ो जमुंगा मालक की ओ सड़ो उसम जन दे लगी कबाब बे वेशल सार चा दिशपे बपाती का ना मां बे सार खल को नो माशुमान बच्चे की चलो खाने कबाब पीशी का ना नो रामंडे बम के नो निम तो बड़ा कबाब बे नो सेबा ज्यादा खानी कबाब पहले प्लाने ज़कात पर यो हिण जोड़ी उद्दाम पता हो गई दादा काफिर बचे जिदा ज़कात वर गई दादा कमो पैसों ज़कात थे द पाउडर हो दे कद शराब हो दे कद गला दे कद जवारा दे कद डाकी दे कद रिश्वत दे पैसों दे दा ज़कात पता हो लगा जिदा कमो पैसों ज़कात वर ना दे डब मुंगा नहीं बजा तालिब कारो मुंगा तालिब गिरा जमाना के अखुन बाबा गिरे तत्रियो लस रुपए पसकात के वर को तालिब मा तरह निर्देश वाल का खबर और मालवाली वेल अर्ध लख पे होगा जैसे जमड़ी में दे लोट ता हो गोरा लग अल्लाह सो लोट अंग्रेज फोटो पे दे लोट ता लोग गोरा मड़े दगे ता कोई मुंगस्ता सो दगे ता खुशहाली ज़ाहिर कोर पा कब्र के मुरान का वो चे लोट दर की मैं बेखुबासा वल्लाह का 16-15 बेखुतिया कौम एक कम बख्त बदबख्त खबर खार नासर खान इस्लामी केसट हाउस बहरीन कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान नासर खान सराय साथ मिलावी की और ददीन इलावा दीन तकारीर केसट पहुंचा चला ददी दुकान ना तरला सकी देशी और खुसूसन दौलमा देवबंद द तकारीर केसट द सड़ी जो कौन 24 मुंगटोल औरस इखबारुलो के द डमो फोटवान गुरु का ना उस्ताद मुल्क टोल इखबारात मंस के ओगोरा द सनेमा द डमो फोटवानी पके मुंगटोल औरस द डमो फोटवान होता दास्तर के अल्लाह मुंग लदे लगा कि टोल औरस पे तासो द डमो फोटवान गोरे और बिया दास्तर के टोल अशपा तो वीसीआर और पर टीवी बांधे द डमो फोटवान गोरी द चा खजे लूना चे पर टीवी बांधे राजी आ द डमो ना कमी नहीं आदमी नहीं न जमुंग स्तर के द स्पेम डमे गोरी और जमुंग स्तर के द औरजम डमे गोरी दास्तर के बम जन्नत लदी द बिजलीगर मुला पर जनाजा कोलो बांधे हां दास्तर के जन्नत लदी द चा चे खपल स्तर के दमबाजी दी आ द बल स्तर के बखलेशी जालिम कौमा चरता अकल कई स्तादा नौजवान तबका गोरा दा ज्वंदी डमान ज्वंदी स्ता जनाना हो गोरा खजे हो दा जिनका हो गोरा जमा पर ख्याल चे डनिम पर सरक जदा से पदा से तलो न गोरम कसम पर खुदा दे लकता चुको दमम का दशपी गडीगी दौरज लगा पर सड़ी तो बरवाने ओ बदबख्त कम बख्त तबाह की गई घर की गई नंतदमल हाल हो गोरा दा सहल इखबारू न दियो इखबार न हो गोरा दस हुकूमत खबर बम ने इधर पूरे बला का अखबारों वाला तड़लियो ठत निशिको लेवर नो हुकूमत स्टार सड़े दिहाड़ी मार दी हुकूमत चिदे दागा खल को दे जागी द टाटकी मजदूरान दी दिहाड़ी पैदा कई ना द टाटकी मजदूरान नहीं हैं दुई सार चिनास की दिहाड़ा है द पारा वो चिचर तहकारो लगी आ 150 रुपए औरज वो इधर द टाटकी मजदूरी में दिहाड़ी पैदा को दा द टाटकी मजदूरान दी दिहाड़ी पैदा की ऐसा द मुल्क और द कौम गम निस्ता दा कौम दे खुदा खड़ सैलाब या उड़े की वर्त जैसे गोरम वागस और जम वर सरा है सैलाब राशि का ना खुदा सुबह सारा जो टूलू चक्कड़ी और बिजलीगर मुलाम पकी पे मेंबर नास की और आवान तास वही मुलाजे भी जन शुक्र दे दर सरा है खड़ सैलाब
سړی زامن نه د سړی زامن کی والله العظیم شپېته کاله قریب زما عمر تیر شو چې شپېته لکه کاله شي دا ملک ماته د سړی زوی کېدل په تصور کې خوب نه ګورم. بعضې وخت کې تاسو مولیانو نه ګیلې وکړئ، مولا ته پېژنې نه، مولا تا ته څه پته، مولیان چې مړ شو اوس دا مونږ غوندې پاتې یو او مونږ تاسو سره په دې رنګ کې رنګ یو. زمونږ مثال داسې دی لکه ګیدړ د دوبي په نیل کې پرېوتی، د دوبي هغه خوم و ګیدړ پکې وروغورځېدو نو شین شو. ګیدړ چې ځان ته کتلي چې او بیړه یې غرقه شه دا خو شکل مې بدل شو، روان دی په لاره، چرګ والا په مخه راغی. ګیدړ ته وایي چې وای ماما دا ولې دا شین رنګ؟ ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې، اوس مې لباس بدل کو حج ته روان یم. چرګ ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې چې ته حج ته ځې نو زم در سره ځم. ویل راځه. چرګ هم ورپسې دی چې په لاره مخکې لاړه کارغه والا په مخه راغی. کارغه ورته ویل ماما دا ولې؟ بس ویل خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې، اوس مې لباس بدل کو حج ته روان یم. ویل زم در سره ځم. راځه. چرګ او کارغه ور سره دی او ګیدړې مخکې دی، شپه پې راغلې ده په یو سرنګ کې ننوتي چې دلې به شپه وکړو بیا به سهار چې هغه سرنګ کې دننه پراته دي. اوس ګیدړ وږی شوی دی، د ګیدړ کار څه دی؟ کارغان خوړل، چرګان خوړل، دا د ګیدړ کار دی. وږی شوی دی، چې وږی شوی دی نو دی کارغه ته وایي چې خوریا داسې چل وکړه چې راشه زما په دې خپو داسې رو رو زورم کوه، شپه دا خبرې به کوو، شپه به تېرېږي، سهار به بیا ځو کښې. کارغه والا راغلی پنجې پې داسې داسې کوي. ورته وایي خوریا یو پوښتنه در نه کومه خو که حل دې ونه وې که نه نو مرګ دې ځای دی. ویل جي وایه. ویل دا توروالی در کې د کم سن نه را روان دی؟ دا تاسو چې تک تور پیدا کړي. ویل خبر نه یو خو خدای داسې پیدا کړي. ویل جواب دې را نه کړو که نه؟ غټ خوله یې ور اچولې ده او کارغه خو یې وخوړ. چې ویې خوړو چرګ یې را پاسو. ویل خوریا را پاسه زما په دې خپو لږ زور کوه، خبرې کوو. ویل کارغه څه شو؟ ویل لږ بار بته. ویل خوریا یو پوښتنه در نه کوم خو که حل دې ونه وې نو مرګ دې ځای دی. ویل ماما څه؟ ویل ستا پلار مولاو که نیکه دي مولاو که غور نیکه دي مولاو چې دا بانګونه وې؟ هغه ویل زه څه خبر یم خو خدای داسې پیدا کړی یم چې زه بانګونه ویم نو. ویل جواب دې را نه کړ، غټ خوله یې ور اچولې، هغه یم خوړلی. عزیزانو تاسو موږ د دوبي په نیل کې پرېوتي یو، ته پوه شوې؟ دوبي په نیل کې پرېوتي یو، لباس هم بدل شوی دی، خدای دې را باندې نه چرګ پېښوي او نه کارغه چې خلک ومړه شو. دا باقي زکاتونو خبرې چې دي جزئیات ما نه بیا پاتې شو، خو دې ته سوچ وکړئ چې زکات د حلال مال کېږي. ګورئ د حلال مال چې په حلالو دې ګټلی او زکات یې وباسي هغه کېږي. د حرام مال زکات باندې دي که د ثواب نیت وکړو نو کافر به شي. ته پوه شو په خبره؟ کم مال چې تا په جوارۍ او په غلا او په ډاکې او په پوډر او په شرابو خرڅولو ګټلی او په هغه مال دې د زکات نیت وکړو چې دې کې ثواب ماته میلاو شو، په ټکي به ته کافر شي او ښځه به در باندې طلاق کړي. نن ټول مالونه داسې. عزیزانو یو بله خبره دا دکانداران خو وایي چې زمونږ مال هم حلال دی. خو حلال خو یقیني دی ځکه چې غریبان محنت کوي. خو چې کوم دکاندار باندې د مونځ ټایم راغی او مونځ یې ونه کو، دکان ته ناست او سودا یې خرڅه کړه، دا مال هم حلال مردار، دا مال هم حرام. ته به وایې چې دا یو 100 روپۍ به مرداري که نه؟ نه، دا مخامخ ډیګی ده د اوبو. یو ساس کې متیازي چې پکې واچې دا ډیګی پاکه پاتې کېږي. 1 روپۍ دي چې د مونځ په ټایم کې ګټلې وه، 1 روپۍ او مانځه ته لانړې او مونځ دی ونه کو، 1 روپۍ سره دی دا باقي ټولې روپۍ پلیتې شو. نن ټول مالونه داسې. نو بس طالب خبره یاده لرئ ماما چې مونږ یې څه کوو؟ الو یم او د غم کوو په دې شود او بد نه یو چې حلال دي او که حرام دي. او مونږ له خو مسله هم داسې ده چې جومات له څوک ته راوړي پوښتنې به ډېرې نه کوي، ځکه چې د جومات مالت کې اوس پوښتنې شروع کې خو والله که د چا هم حلاله نه طالبان غریبان به هم د لوږې مړي. یالم راغی زمونږ د دې جومات طالبان دي نو هغه دغه ورسره یي څه شی دی بالټۍ نو کله غریب تش را روان کړي دي دا غیر چاپیر چې دي که نه ډېر داسې په دې کوڅه کې ودرېږئ پوه شوې دلته چې ودرېږي که نه دلته دې کوڅه یو 5 منۍ روزي او د جومات طالب چې دی نو بالټۍ تش روان کړي مانځله منځونه خو هر څوک نه دا دغه رونه دي کوچیان یو کوچي له د ښار سړی تلی ورسره نوکر منځونه بیا ډېر کول خو چې کتو به دې په مانځه به ولاړ چې کتو به دې په مانځه به ولاړ دا څه کېلې چپ خدای ته چې په سجده کړو کوچی چېرته تلی او ده دا کوچي چیلی راپټې کړي چې چیلی یې راپټې کړې نو کوچی ورپسې راغی چې راغی یو غټ کوتک ورسره و په 2 لاسي دی کپر یې له ورته راپرېښو ویل روزه دې تا ویلې داسې داسې کړي په دا ډېرو لمنځو
په بارانه کې به دې کاوه، په وچه به م ولاړ وې او په لمده به دې م ولاړ وې. خدای دې خونه ورانه کړې، ما چیلی دې را پټې. مونږ هغی په دغې مد وکړئ، خپل ګریوانونو کې وګورئ چې مونږ د دې قابل هم یو. هلکه ما ته وګورئ، حضرت عمر او مونږ کې څه فرق شته؟ ګونګیان یې د ځمکې او د اسمان نم زیات. ټیک ده، کجا حضرت عمر او کجا مونږ؟ خو بس ده، د حضرت عمر د کوڅې د سپو د خاورو برابر هم مونږ نه. هغه حضرت عمر چې وفات کېده نو یو خبره وکړه چې یا الله لا لی ولا علی، خدایا ما چې په خپل ژوند کې څه کړي دي څه بدل کې څه راکوه، ما خو چې خالي راته څه ونه وې، چې خالي پرې مې دی. حضرت عمر غوندې ایمان چې داغه جلال ته او داغه زور او داغه قوت باندې نظر وغورځېدو چې خدای څه غواړم نه خو چې راته څه ونه وایي. ته په دغه منځونو به جنتونه غواړي، په دغه عمل او په دغه کرتوتونو به جنتونه غواړي. اوس تاسو اهل دنیا کوي نه نو چمچې او برتن مانج او پیچ پیچ کوونکې خو د اهل دنیا یې کوي. دا خو یې راشئ نن وګورئ ستا د صوبه سرحد په وزارتونو کې رد و بدل وشو. که ته پوښتنه وکړې چې هلکه دا څه چل شوی نو چې ته د چا تالي سټې یا چا جارو کښې داسې د دې رد و بدل بنیاد ولټوئ چې دا رد و بدل په څه وشو. دا تاسو چې کوم خلق دې ځای ته رسولي دي ای به څه کول؟ زما څه کار دی چې دا درته زه ووایم؟ یا دې قوم ته زه دا راز فاش کم ولې وایي اشنا له پند ورکوو چې پند نه د شګې پند ور په سر کړه چې ورمېږې مات شي. د چا لوڼه چې کالجونو کې سبق وایي خدای دې دې نه زیات په شرمونو وشم. ما څه کار دی؟ خو دا تحقیق لږ وکړئ چې دا رد و بدل په څه وشو. ولې ته چې ښځه او ځوانه لور را بهر کې، دا خو هغه مثال دی یو سړي په لاس کې غوښه وړه او ټپوس پرې راشوغه چې غوښه یې تېوت بېغړه یې غر کړ. دا څه چل؟ ولې هلکه ماما ټپوس رانه غوښه یوړه مالپاو غوښې پسې جاړې. هغه ښځه دی چې 3.5 منه غوښه بار ګرځي، هغه ټپوسان نه تښتي؟ هم چېرې سوچ کړی؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای د خط و خال نښې چې کوم کتاب کې دي دعوه د عشق کې او ګورې د الله د دشمن کتابونه خپل انجام به ګورئ، رسوایي او ذلت به ګورئ، ښه ورځ به نه ګورئ، په ښه ورځ پسې بړاندې. اوس زه چې کوم علاقه کې اوسېږم په دې ایریا کې غریبم پیژنم، خانانم پیژنم، مالدارم پیژنم. زه د غریبې او د سوټمارې زامن چې دي هغه ګورم چې د شپې وي سی آر او ټلویزیون پوګه کړي او په سړک رواني او د جمعې په شپه ټوله شپه وي سی آرونو ته ناست دي. د جمعې خو هغه شپه وه چې خلقو به تازه اودس وکړو چې خوب کې ودشم په اودس کې او درود ووایم چې رسول الله په خوب کې و. اوس دا رزیل قوم چې ټوله شپه ښځې او نر وي سی آرو ته د جمعې په شپه ناست، د جمعې په شپه فلمونو ته ناست دي د جمعې په شپه. په هغې هم شیخ سادي فیصله کړې ده چې هر گناهے کی کنی در شب یدینہ بکن، ہر گناہے کی کنی در شب یدینہ بکن تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی. وہ یارا گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا، ارا گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا چې کم از کم په دوزخ کې د دوزخیانو صدر ہوئے کن. عزیزانو تاسو به د دوزخیانو صدران یې کړي او مونږ به جرنل سیکرټریان یو. مونږ بس تاسو لیسټونه جوړو. زمونږ مثال به داسې ځکه چې ته څومره آرام توب کې نو زه تا سره هېڅ قطع تعلق نه کوم. زما مثال به داسې لکه د قیامت په ورځ به شیطان د پاره یو ممبر جوړ شي، را به شي خلق به ورپسې شي شیطان پسې چې کور دې وران شه، دا دنیا کې ستا په لار مونږ تلي دا څه را سره وو. به وایي راځئ د اور ممبر به جوړ شي او پې به کښېني. ورته به وایي چې زما ګناه نه وه، زما متعلق خو خدای درته ویلي و، قرآن یې ډک را لېږلی او زما متعلق تاسو چې قرآن پرېښی او زما په لاره راتلی. راځئ رونو چې اوس چېرته زه ځم هلته تاسو هم راځئ. اول به شیطان جهنم ته ورټوپ کړي، ورپسې به تاسو انجام دی. قسم په خدای دی چې زه پټې پناه خبرې نه کوم. ما د دې کرتوت د خلکو قبرونه هم کتلي دي، ما یې لحدونه کتلي دي، ما د دوی لاشونه کتلي دي، ما د دوی د قبر تختې لرې کړي دي او د قبر نه دوه لیشتې لرمان او دومره اوږده ویښته پرې راوتي دي. دا د ټوکو خبرې نه دي، خیري خبره درته کوم. یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته ویل څه حال دی؟ هغه ویل پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. نو لاندې به تاسو ټولو ته چې زمونږ انجام به څه مونږ سره به څه د خدای عظیم کلام تھرو آؤٹ پاکستان چې دی ملک پرېښی.
د پاکستان هر حکومت ګوره خدای رسوا او ذلیل د کرسۍ نه کوز کړي، رسوا او ذلیل په شرمونو شرمېدلي چې د قرآن غوندې کتاب په موجودګۍ کې ته د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې ناری حکومت چې راغی خدای شرمولي، که منبران دي خدای شرمولی دي، که وزیران دي خدای شرمولی دي، که حکومت ته خدای شرمولی، که عوام دي هغه خدای شرمولی دي او رسوا کړي او ذلیل کړي. کم د مور میړه سره چې منډې وایي چې کرسۍ ته ورسي هغه د مور میړی مور لم طلاق ورکړي او دې دلنم پر کټۍ جوړ کړي نږدې بیا ځان ته نه داسې ده چې سم خواهه ده مونږ له څه زور वो असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद ये बंद दाद का तालिब नहीं ये है आजाद کیږي کنه کیږي دې سر زما کار نه وزیدانو یو ټکه پړو لیکه چې ګوري او ګرځي د سړی ځامن ورک سړی ځامن نشي اور سړی ته چې ګوري په بڑای پیاز چې لری نظر ته خخکاری بزرګکاری الله دې ور سره واسطه م په خوا چې واسطه دې ور سره پیښ شي نو بیا به درته پته ولګي چې دا خو بلچ یو سړی شمله ډېر اوچته والی و پټکې به په سر په به ډېر لوی لوی شملې په سره دې کولې به او شملې به اوس کولې خو ورکه شو خو چې خاص سړی کار کولې په تاسو خو سپېرې کنه چې سپېرې ټوپای مو پایم کار کولې یو سړی شمله به ډېر اوچته یو خو دې زه خوان زدای هغه ګوره سبني شملې ته نه ګوري متبري چې ویم چې د سړی ځامن ورک دا بار چې خبرې کوي او دروغ وای نه نه پرې نه ماما کینا دا کمقلی دروغ خو مې نه دی زما خبره د کاری کر کوي دا د سړي ځامن اوس د دې خبرې کوي زما خبره پړلې لری نه هر سړی خخکاری هر سړی خدای دې ورسره واسطه مکه نه سړی باخذ ته وي ز خان ام ز نواب ام ز دایم ز دایم ز دایم اخذ غریب اور پسې لاړه نکای ورسره وتړ څنګه خان نواب ورته قدار مو ډیر خرونه مې دي چې کور ته لاړه صاحب هیڅ نو نه خزه ورته یو شعر ویل په شملګای دې شوم غلطه چې کور ته دې لاړم نه دې خرو او نه دې کاته نو نن هر سړی شملګای دا چې کور ته ورشي نه خري او نه کاته کله بزرګانو لو بادا 50 ځانه چوری سه جوغو چوبو پټیدار پټکه ګیره داسې چل کې دي چې او داسو کې کړي خیال کړي بزرګان چې دي چې چاچ کوي اوس مونږ داسې کوم چې پټای کوي مړه داسې ګیره خو نه ده نه واقم خري ادا بزرګ چې ستا شکرانه تلا سنی سی او دا پختنه درنونه کی چې دا د کم ځای نه وروړي ا بزرګ دې او ولي دې نو عزیزانو عرض مې داو چې هر شی د لری نه خخ خدای دې ورنږدې کوما او مده خدای واسطه په اوس الحمد کی کم دریاب